بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك طول الحرة يمنع جواز نكاح الأمة عنده، لأن الكتاب علق نكاح الأمة بعد الطول، فعند وجود الطول كان الشرط عدما وعدم الشرط مانع من الحكم. ویسے بدی فصل کی بلکہ د دې نه مخکې دوه فصلونو کې موږ د بیان شروع کړو. د بیان لغوي معنی هم کړی و، ظهور یا اظهار معنی د دلته اظهار معنی معتبره ده. اصطلاحي معنی هم د بیان کړی و. بیان چاته ویل کیږي چې متکلم په خپل بیان سره مخاطب ته د یو مسلې د یو حکم د یو مسلې څه چې وي د هغې فهم ورکوي. بهم د بیان اقسام بیان کړو. اجمالا موږ الوا اقسام دي په هغې کې اول نمبر بیان تقریر ذکر کړی. بیان تقریر چاته ویل کیږي؟ یو لفظ وي ظاهره معنی وي، هماغه ظاهره معنی مراد هم وي خو احتمال پکې د نور معنی هم وي. دا بیان راشي هغه د نور معنی احتمال ختم کړي. تم ویلو که نه؟ او به ور د دې مثالونه بیان کړو. ورپسې فصل کې به د بیان تفسیر بیانو. بیان تفسیر چاته ویل کیږي؟ یو لفظ وي د هغې معنی چې غیر مکشوف وي، واضحه نه وي، په بیان سره معنی واضحه شي. هر څه پوهېږي به دي به مثالونه بیان کړي. به ولا د دواړو شریک حکم بیان کړي، د بیان تقریر او د بیان تفسیر. حکم یې دا دی چې دا موصولا هم جایز دی بیان، ډایرکټ ورپسې بیان وکړي، او مفصولا هم جایز دی څه وخت پس بیان وکړي. ورپسې بیان تغییر زه ورته وروښایم که څه دي څو ورځې نه وکړه معلوم دی. ورپسې بیان تغییر دغه وکړه. بیان تغییر تعریف من کړو. بیان تغییر چاته ویل کیږي؟ فهو يتغير ببيانه معنى كلامه. هغه دار ايو تغير چې په بیان سره معنی د کلام متغیر شي. هغه بیان ته ویل کیږي چې په دغه بیان سره معنی د کلام څه شي؟ دا متغیر شي. بل دې موږ دوه مثال دي. یو تعلیق دی، یو استثناء ده. په تعلیق سره منجز کلام وي هغه معلق کیږي ور متغیر شي. او دیو نمبر استثناء ده، په هغې سره مستثنا منه حکم مستثنا منه کې لګېدلی، پس د استثناء نه هغه حکم متغیر شي. داسې وکړه نه. بیا موږ دا خبره کړې وه چې دواړو کې اختلاف دی. د دواړو مثالونو کې دواړو نظیرونو کې تعلیق کې هم اختلاف دی. زموږ د احناف او د شافعي او استثناء کې هم دی. تعلیق کې اختلاف د غوږ کېرې موږ په دې کې لګوي ښه. ونیسې موږ ویلې زموږ د احنافو رایې دا ده چې کله یو حکم معلق شي تر شرطه پورې، نو د شرط د وجې نه په کلام کې تغییر داسې راځي چې دا حکم مؤخر کوي، سبب فی الحال نه، سبب او حکم دواړه مؤخر کوي. ویلې مو که نه؟ شرط چې شرط دا په کلام کې تغییر څنګه راولي؟ هغه داسې راولي چې سبب مؤخر کوي، صرف باقي پاتې شول حکم هغه خپله مؤخر کېږي، ځکه چې سبب مؤخر وي حکم هم صحیح مؤخر وي. او د شوافیو په نسبت باندې حکم فی الحال سبب فی الحال موجود وي، صرف او صرف څوک مؤخر کیږي؟ حکم مؤخر کیږي. دا مثلا ویلې وي که نه؟ بل دې مثالونه موږ ویلو. بیا امام شافعي صاحب دغه یو بل اصل دی، هغه دا دی چې کله شرط فوت کیږي نو حکم هم فوت کیږي. په انتفاع د شرط سره انتفاع د حکم راځي، موږ یې نه منو. اوس په دغه دویم اصل باندې تفرید دی. امام شافعي صاحب اصل څو په انتفاع د شرط سره انتفاع د مشروط راځي، موږ وایو په انتفاع د شرط سره انتفاع د مشروط نه راځي. ورته وګورئ وکذلک طول الحره. قرآن کې الله پاک وایي مولوي صاحب ومن لم یستطع منکم طولا، توجه، د چا چې طاقت نه ومن لم یستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. یعنی د آیات مفهوم دا دی چې یو سړي په آزاده ښځه باندې د نکاح کولو طاقت نه وي، بیا به د وینځ سره نکاح کوي. په آزاده ښځه باندې طاقت نه وي. دلته شرط څه دی؟ عدم طول، طاقت نواله، طاقت نشواله. یعنی د وینځ سره نکاح کول دا حکم دی. شرط ولا څه دی؟ شرط چې کله طاقت نه وي په آزاده ښځې سره په نکاح باندې. اوس که آزادې ښځې سره نکاح باندې طاقت و، شرط فوت شو. شرط خدا و چې طاقت نه وي که نه، چې کله طاقت و شرط فوت شو، لہذا حکم هم فوت کیږي، وینځ سره نکاح نشي کولی. امام شافعي صاحب وایي د وینځ سره نکاح کولو دپاره شرط سره عدم طول الحره، آزادې ښځې طاقت به نه وي. نو اوس که طول حره و آزاده ښځه باندې طاقت و، شرط فوت شو،
حکم مفوت کیږي ویندې سره باندې کا نه کیږي ته وګورئ وکذالک هم دغه شان طول الحرة اتقده الرید يمنع چې منی کوي جواز نکاح لمتی جواز د نکاح د وینځي عند د امام شافعي سے بنس باندې ولی لأن الكتاب څخه کتاب چې قرآن مجید علق دي معلق کړي د نکاح د امی بعدم التولی په دې شرط باندې چې تول بنوي طاقت بنوي فإن وجود التولی کله چې تول موجود شي طاقت موجود شي نو شرط بفوت شي نو کان شرط عدم شرط خو به معدوم شو عدم تول موجود نشو عدم الشرط مانعون او عدم شرط معنی د من الحكم د حکم نه د امام شافعي سے بنظمانه فلا يجوز انه جائز بنوي نکاح د وینځي وكذلك قول قال الشافعي رحمه الله لا نفقه للمبتوته ليس به وره بل مثال امام شافعي سے وای چې کله معلق به شرط وي نو په انتفاع د شرط سره انتفاع د حکم راځي دا خبره وکنه الله په قران کې فرمایي وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن کچری دا خزي حاملی وي نو فانفقوا عليهن شاد طلاق شده خزي که حاملی وي نو فانفقوا عليهن خرچه پکوي په دې شرط چې حاملی وي لہذا که شرط موجود حاملی نه وي نفقه ور لهم لازم نه ده نفقه په خاون ما نه ده لازمه مستحقات د نفقه به ندي مسله به لش نفقه کله لازمه ده بخاون مانی هغه کله مستحق د نفقه دي چې کله حاملی وي کدا شرط فوت شو نبي به کوم دي نفقه مستحق نه وګورئ وكذلك قال الشافعي رحمه الله وي دا مو تفرید پاغه مختلف فيه اصل باندې کا چې په انتفاع شرط سره انتفاع د حکم راضي کنه راضي لا نفقه للمبتوته نفقه نه دا خزل لپاره چې هغه طلاق باین ورته ملاو شوی الا اذا كانت حامله مگر دا که حامله به ولا نفقه ملاويږي وللان الكتاب ذکر کتاب چي دي علق الانفاق انفاق معلق کړي دي بالحمل حمل ګوري لقوله تعالی دوجد الله تعالی دې قولنا وان كن اولات حمل کچری دا خزي د حمل والا نفنفقوا عليهن پدې باندې خرچه کوي حتى يضان حملهن تر دې چې خپل حمل وزيږي فإن دا عدم الحمل کله چې حمل نه موجود نکان شرط ادمن شرط بمعدوم وعدم الشرط او شرط کله نه وي مانع دا مانع وي من الحكم حكم لراهند او امام شافعي سب دار ايدنه مولي سب بيږي وعندنا زمن بنز باندې زمن بنز باندې انتفاع شرط انتفاع حکم لرمانه نه ده ځکه که شرط نو موجود نو مونږ وایو دا نه د ضروري چې حکم دی موجود دی دلیل سره تاسو لږ متوجه شئ وسامي کړي که شرط نو دا حکم چې حکم شرط بده کې موثر وي که شرط موجود وي دا به موجود وي پاتې شو دا خبره چې شرط نه موجود حکم دی موجود نه وي دا ضروري نه ده وای نه شولې پی ځکه چې شرط نه موجود نو دا صرف دا تقاضا کوي چې دا حکم موجود دل دا واجب نه دي او د حکم موجود دل واجب نه دي دا خدا تقاضا نه کوي چې حکم دې سره موجود هم نه وای نه شي خبره مانی شرط چې موجود وي نو تقاضا دا کوي حکم دی موجود وي اوس که شرط نه موجود نو تقاضا د وجود نه کوي تقاضا دا معنی خو نه ده چې د سره دی موجود نه کې دې شي د دې حکم بل سبب وي دا غي پوجا موجود وي وای نه شي خبره مانی د حکم د بار څه وي یو بل سبب وي دا غي د وجنه موجود وي ځکه په انتفاع د شرط په وخت کې شرط صرف ساکت وي ساکت دې خبر نه چې حکم دی موجود وي او په دې دلیل نه چې حکم دی څه منتفي وي پس ما خبر ورسېدل استې کنه وعندنا زمون په نسبت باندې لما لم يكن هر کله چې نو عدم الشرط عدم شرط سنو مانع من الحكم دا معنی د حکم نو نو جازا جائز ده لا يثبت الحكم چې حکم دې ثابت نشي به دلیلی په دلیل باندې حکم دې ثابت نه دغه ده کنه دلیل ته ولا موجود وي الله يثبت لري کوي يثبت دي ټول هغه کې دي صحیح ده نجایز ده الله يثبت الحكم چې حکم دې ثابت نشي دا جایز ده په دلیل باندې ها دا نشي ویل چې لکه شرط تشته حکم باندې ثابت ده نشي ویل لکه شرط خو ساکت ده وین شریفي قبل دلیل خو به ټیک ده جایز ده چې حکم دې ثابت نشي په دلیل باندې نو فیجوز جایز ده نکاح د امی ويجب الانفاق او انفاق واجب وي
بالعمومات دلته دلیل شته کنه عمومات موجود دي عمومات څه دي الله پاک فرمای وحل لكم ما وراء ذلكم تاسو ته دغه 15 محرماتونه سیوا ټول جایز دي حرمت علیکم امهاتکم نا 15 محرمات ذکر کوي ښا دینه سیوا د ټول جایز دي دینه پس 15 سیوا وینځم د کنه سم ده وینځه نو تو ادم شرط نه دی موجود صحیح ده ادم تول حرا دغه د وجه نه ته چاله کوي چې نکانه د بکار داسې نشوي شرط که موجود وي یعنی تول په حرا باندې نه وي نو وینځه سبا نکاح جایز وي اوس دغه شرط نه دی موجود موږ دا ویو چې شرط نه دی موجود دا مطلب نه دی چې وینځه نکاح نشي کولای د وینځه نکاح په یو بل سبب موجود سبب باندې راشي کنه سبب سره وحل لكم وراء ذلكم وين شوي خبر ماني ام دغه شان فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع سره دی جایز دغه شرط که موجود نه وي منګ ویلو دا ضروري دی چې مشروطم دی نه موجود مشروط به یو بل سبب سره موجودی کنه فانكحوا ما طاب لكم د عمومات یادای کا همدغه شان وعلى المولود رزقهن وكسوتهن امام شافعي سے وایي چې کله حاملین نه نفقه ورل نه وي ولی شرط نه موجود مونږ وایي شرط نه موجود حاملې دي نه وي دا نه د ضروري چې نفقه دی ولني لازمه نفقه په یو بل نس باندې لازمه وعلى المولود له په خاون باندې رزقهن وكسوتهن او تاسو بل چې د دې د شوی نکاح باقی پاتې لا هجي جائز د چې ويجب الانفاق انفاق واجب بالعمومات د عمومات ډول سره لګیږي یعنی عام نسونه چې کوم دی هغه سره منکاح د امې جایز وي او عام نسونه چې دغه د وجنه به انفاق واجب وي مثال هاشه کې لیکل ته هم ویلو ومن ثواب هذا النوع يترتب الحكم على الاسم الموصوف بصفه لکبر وګورئ مرسه اوس دغه حکم د توابعونه یو بل شهم دی امام شافعي سے وایي کله چې حکم معلق شي شرط پوري په انتفاع د شرط سره انتفاع د حکم راځي دا سی وایي کنه همدغه شان وایي امام شافعي سے کله چې حکم ولګي په یو موصوف باندې موصوف به صفتين باندې انتفاع د صفت سره انتفاع د موصوف را حکم راځي کله چې حکم ولګي بچا مانی یو موصوف باندې او دا چې موصوف چې په یو صفت موصوف وي اگر هغه صفت لري شي دا صفت په منزله د شرط وي اگر هغه صفت لري شي حکم هم څه وي ختميږي با یو سره خزي ته وي انت طالق راکبتن ته طلاق ګور راکبتن دا صفت ده صفت نه نحوي صفت نه مراد قائم بالغیر مراد ده ته طلاق د سحال کې چې ته صحیح سورای نو که سورا نه وا طلاق بم نه دا په منزله ده دي انت طالق ان ركبت شرط پشان دي وسامي کې وای وسامي کې اول دا وای چې لکه کله چې حکم معلق شي شرط پورې په انتفاع د شرط سره انتفاع د حکم راځي امام شافعي سے وای او دویم کله چې حکم معلق شي یو اسم پورې دا اسم چې موصوف به صفتین وي په انتفاع د صفات سره انتفاع د حکم راځي دوا به اخر کې نتیجه رو باسي او امام شافعي سے چې دی ويغه موصوف بصفتين کی دا مرګره کړي د شرط معلق به شرط سره څه مطلب څنګه چې په انتفاع د شرط سره انتفاع د حکم راځي اندغه شان په انتفاع د صفت سره انتفاع د حکم راځي ویږي به نتیجه به سره وځي الله په قران کې څه وایي من فتياتكم المؤمنات تاسو وینځو نکاح کولای شي حکم وینځي چې مؤمن وینځي امام شافعي سے وایي چې مؤمن نه ونه به وسه نکاح نشي کولای صفات کوم منتفی شو مؤمن یعنی امام شافعي سے څه وایي د کافر وینځي سره نکاح نه کیږي بالکل ولی الله ورسره مؤمنات قید ذکر کړی دی او دا صفت په منزله د شرط په غوي کنه چې کله صفت نه موجود مؤمنه صفت نه موجود فتيات سره نو حکم هم نه موجود نکاح کول نبیږي وګورئ ومن توابع هذا النوع د تعلیق بالشرط د توابعونه ترتب الحكم على الاسم هغه مرتب کیدل دي د حکم په یو اسم باندې داسې اسم الموصوف بصفه چې موصوف بصفه وي فإنه بمنزله تعلیق الحكم واذا کله چې حکم مرتب شي په یو اسم باندې چې موصوف بصفه اسم وي دا په منزله د تعلیق د حکم دی بذلك الوصف فإنه بمنزله تعلیق الحكم دا په منزله د چا دی وای چې حکم معلق شوی شرط پورې حکم معلق شوی دی بذلك الوصف څنګه چې شرط پورې معلق کیږي همدغه شان دام داسې دی لکه حکم معلق شوی دغه وصف پورې یو اوري فإنه دغه ترتب د حکم علی الاسم الموصوف بصفتين چې بمنزله تعلیق الحكم دا داسې دی لکه حکم معلق شوی دی بذلك الوصف بدغه وصف باندې
عنده د امام شافعي سے بنظمانه وعلى هذا قال الشافعي امام شافعي سے دغه وجه نه فرمای یعنی چې حکم مرتب شي په اسم موصوف باندې په انتفاع د صفت سره په انتفاع د حکم راځي وای لا يجوز نکاح الامه جائز ده نکاح د وینځي کتابي ولی لان النص ذکر نص له رتب الحكم حکم مرتب کړي علی امه مؤمنه باغ وینځي مؤمنه باندې لقوله تعالی د الله تعالی د قولنا د وجنا من فتياتكم المؤمنات دلته مؤمنات قید شته کنه نشته لکه دا قید مؤمنات نو دا وصف نو حکم بم نوي فيتقيد امام شافعي سے مقید کړي بالمؤمنه مؤمنه سره نکاح د وینځو نکاح د وینځو مؤمنه سره مقید کړي فيمتنع الحكم حکم بممتنع وي امام شافعي سے بنظمانه عند عدم الوصف کله چې وصف نه موجود لہذا فلا يجوز نکاح الامه نکاح د وینځ جایز نه ده کوم وینځ الکتابیه دي کوم کتابیه ده ځکه کې وصف نه دی موجود وای نه شي به نور نه پوره کیږي بس وګوره